حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي میدان محشر کې به الله تبارک وتعالى یو انسان وروړي تمام انسانان به ورته ګوري یو انسان به وروړي تد طول به وشي د نیکو طول به د وشي نو د په نیکو کې به صرف یو نیکی کم شي یو نیکی به کم شي خو هغه نیکی د نیکو په چابړي کې خو د شنو د نیکی سکیږي درنیږي ګناونه سپکیږي خو د یوې نیکی صرف ضرورت ده یوې نیکی الله تبارک وتعالى به دې بنده ته وي بنده صرف یو نیکی دې کم ده یو نیکی دې کم ده ورنه جنت ته دې بیا ما خدا نیکی پیدا کول غواړي نو دی به الله یو نیکی څه شه دي زما یو سره ولم زما په جنت ته لاړ شم زما خو ډېر خلک موجود دي خپل بلار شي په بچي پسې بچیا ماته د یوې نیکی ضرورت دی ځکه دا خو چې زما ډېر ښه اولادو ما ول ډېر په دنیا کې جمع کړی و یو نیکی څه شه زما یو سره ولم نه دی بلار شي په دې بچي پسې بچیا د یوې نیکی ضرورت ته جنت ته ځم کو دا یو نیکی پیدا شو جنت ته بلار شم کو یو نیکی پیدا نشو جهنم ته ځم مال دا یو نیکی راکا دا بچي ورته پلارا یقینا ډېر را باندې ګرانی یقینا ما د پاره ډېر څه کړی دي خدا راته وای کو دا یو نیکی عزت تعالی درکما او دا یو نیکی زما کوم شي مزه بسکم کو دا یو نیکی زما کوم شي زما بسکم پلارا نشم درکولې نیکی دلته نشم درکولې یې بو ښا ما حسنا د پاره ډیر څه کړیو په دنیا کې تماله ونی کې نشه راکولې نه پلار نه کې نشم درکولې خدای ونی کې زما کوم شي د کوم طرفه پیدا کوم د بلال شي خزله چې د خزې د پاره خو ما ډیر حلال او حرام راوړي وي ما خو په دنیا کې پاغي باندې شي کوم نه راوستي ونی کې خو زما خزه بیره کې ځکه چې خو ډیر دغه ټیمینی داوی کولې نه دی ودی خزې ته وي خزې یو نه کې ته ضرورت ته خدا دې راکړه جنت ته زم قرا دې نه جهنم ته زم خزه به ورته خدا یو نه کې زما کوم شي زب سکو نیکی نشم درکولې نیکی نشم درکولې ها دی بو یره زما خو ډیر دوستانو په ما ډیر خپکېدل زما به ډیر خیال ساتو دی په دوستانو باندې وګرځي هر دوست ورته وي چې خدای یو نیکی زه تعالی درکم زما کوم شي زب سکوم په میدان محشر کې په پټول خپل خپلوانو وګرځي خو نیکی به ورته میلاو نشي وې دی بر رواني داسې خپه اوس ګوره دا الله تبارک وتعالى انت د نیکی قدر خې صرف دی به خبر رواني نو په یو انسان به تیر شي ناغه ورته وي ایر ورولي خپای نو دی به ورته وي بس یو کار خو اومي نشونو یو کار اومي نشو پاغي باندې خپای ما دی به ورته وي څه کارو وای کې دې شي زه درلو کم کنه دی به وخاندي مال ډیر نږدې خلکو هغه کارونه کو ته به د کم طرف وکی ته ناشنا سره ته مال کم طرف وکی هغه به خیر دې زه به وکم څه کار دی ورته وي یوي نه کیته می ضرورت بچی را لرانه کړه خزر را لرانه کړه دوستانو را لرانه کړه رشتہ دار را لرانه کړه ته به دغه نیکی مال د کم طرف راکی دا انسان ورته وي چې دا زه درکولې شم ځکه زما په عمل نامه کې صرف یو نیکی ده زما په عمل نامه کې صرف یو نیکی ده دک یو نیکی ده را سره نور را سره څه شی شته نه صرف کلمه مې ویلې دغه یو نیکی را سره موجود ده نور هیڅ نشته دی نو په دې یو نیکی باندې زه اسی جنت ته نشم تللی خو دا یو نیکی والا ته خو په جنت ته لاړ شي ته په چېرته لاړ شي جنت ته لاړ شي دا یو نیکی به چې دی واخلي دی به خوشحاله روان شي الله له به دا یو نیکی وسي الله ما نیکی راوړله الله تبارک وتعالى ورته فرمایي بنده دا دې کوم ځای نه پیدا کړه دا کوم ځای و دی به الله بچی مې رانه کړه خزې مې رانه کړه رور رانه کړه تمام رشتہ دار رانه کړه چا درکړه بس یو ناشنا سره وغیرہ لرا کړه اگر ته چې ما سره دا یو نیکی ده چې ته په جنت ته ځې دا واخله او ته په جنت ته لاړ شه الله تبارک وتعالى به فرمایي دغه بنده مال وغواړي فرشتي به حاضر کی الله تبارک وتعالى به دې نه تپوس کوي بنده دا نیکی دی ولې ورکړه هغه وی الله ما سره دا یو نیکی وځه پیسې جنت ته نشم تللی ما خو چې دې په جنت ته لاړ شي چې دې خو د جهنم نه بچ شي ها تا غیرت کو پدو او الله ما په غیرت کو الله تبارک وتعالى وہ فرمایي زستانه زیات غیرتی ما زستانه زیات غیرتی ما چې تا دې په یو کې جنت ته داخل کو زته سره مفت کې جنت ته ځه دې حدیث نه دوه خبرې معلومه شروع یو خبره دا معلومه شو چې خپل اخرت د بل لپاره ما بربادوي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر انسان بدبل په میدان محشر کې تختی چرته نیکی رانه ونه غواړي خپل اخرت د بل لپاره ما بربادوا حرام ما راوړ کوړه یو خبره دا معلومه شو دیمه د دې حدیث نه دا خبره معلومه شو چې الله څومره خوشحاليږي چې یو انسان د بل انسان سره ښېګړه کوي څومره خوشحاليږي چې دی یو انسان بل د یو نیکی ورکړه کنه الله تبارک وتعالى ته فرمایي تور سره جنت ته الله نو چې دوه کار وکړو کور ته حرام نه راوړو
او بل د هر رور مسلمان سره څه وکړو؟ امداد وکړو.